السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده ان شاء الله چې ټول ملګری به روغ جوړ او خوشاله ملګرو. نن د پاکستان او افغانستان د کرکټ میچ تاسو ټول ته پته نو په دغه حواله سره در سره یو څو ضروری خبرې شریک کول غواړم. نو امید ده ان شاء الله چې دغه خبرو باندې به تاسو ټول کتون کې عمل هم کوئ او نور ملګرو سره هم ضرور شریک کوئ. د ټول نمخ کې زما چې څومره پاکستانی مینوال دي، پاکستانی کتون کې دي زمونږ او دغه رنګ افغاني دي، افغانیان دي، څومره چې زمونږ رونه مینوال دي، ټولو ته زما یو عاجزانه درخواست دی، یو ریکویسټ درته کوم چې پلیز مهرباني وکړئ. دا کرکټ دی، دا لوبه ده، دا صرف تر لوبې پورې محدوده کړئ. دا کرکټ صرف تر کرکټه پورې محدود کړئ. دا څه قومي جنگ نه دی چې په دې کې موږ د یو بل نه ځمکې نیسو یا د یو بل باډر کراس کوو. نه، دا یو لوبه ده. نو مهرباني وکړئ په دې کې دا کومه حالات چې په سوشل میډیا روان دي، اوس ما سوشل میډیا کولاو کړه نو په هغې کې یو لانجه شروع ده روانه ده. افغانیان چې دي هغې راپاسې په پاکستانیانو پسې لګیا دي او د پاکستانیانو ټیم چې دا چیلنج کوي او دغه رنګې په پاکستاني د افغانیانو، افغانیان د پاکستانیانو یو جنگ روان دی، شروع دی. نو مهرباني وکړئ دا یوه لوبه ده، لوبې پورې محدود وساتئ. نور موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو او د یوې کلمې رونه یو، که لر دي او که بر دي، دا دواړه رونه دي، پښتانه یو الحمدلله. قرآن کې الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوه. قرآن کې الله فرمایي بېشکه مؤمنان مسلمانان چې دا په خپلو کې رونه دي. نو موږ د یوې کلمې لاندې ټول رونه یو، دا اختلافات ختم کړي. دا یوه لوبه ده، د قسمت لانجه ده، څوک به یو ګټي او څوک به یو بېلي. نو داسې هېڅکله مه کوئ چې تاسو په دې لوبه کې، په دې عارضي او وړه لوبه کې تاسو د یو بل ذاتیات چیلنج کوئ، د یو بل سره خفګانونه راولئ، د یو بل قومونه چیلنج کوئ، د یو بل مشران بې عزته کوئ، د هغې په قومونو پسې خبرې وکړئ، بې عزته یې کوئ. نو مهرباني وکړئ دې نه اختلافات جوړېږي او دغه اختلافاتو نه اور بلیږي. په دې کې بیا د یو بل هغه ساده ملکیان چې هغه که افغانان دي او که پاکستاني دي، هغه بیا پکې سوځي. تاسو سوشل میډیا والا ته خو آسان کار دا دی چې بس موبایل راواخلو، زه به پاکستان پسې وایم، پاکستان به ما پسې ووایي، یو بل پسې به کنځلې په دې موبایل باندې وکړو. نو د دې شاته چې بیا کم ریزن دی او شاته د دې چې کمې بیا قصې پرتې دي او کمې لانجې پرتې دي، د دې نه بیا هغه خلک خبرېږي کم چې په دې ملکونو کې ژوند کوي، باشندگان د دې ملکونو دي، که هغه افغانیان دلته اوسېږي یا پاکستانیان په افغانستان کې اوسېږي، نو بیا تکلیف ټول هغې ته وي. نو مهرباني وکړئ اختلافات مه خوروئ. دا یوه لوبه ده، چا چې محنت ډېر کړی، د چا په قسمت کې چې هغه به وګټي، چا چې محنت نه یې کړی یا د چا په قسمت کې نه نو هغه به وبېلي. هېڅ څه داسې غټه خبره پکې نشته دی. نه په دې باندې داسې ده چې یاره پاکستان که میچ وګټلو نو افغانستان به ونیسي، افغانستان چې وګټل نو پاکستان به ونیسي. داسې هېڅ قسمه دغه نشته دی. ګوره مسلمانان یو، پکار دی چې مونږ داسې یو پرفارمنس وکړو، داسې یو میسج دنیا ته ورکړو چې یاره مونږ مسلمانان که لوبه ده او که هر څه دي مونږ یو، څوک به یې ګټي او څوک به یې بېلي. په خپل ورونو کې داسې بحث مباحثې راځي، خو هغه تر خپل کور او تر خپلې حجرې او خپلې کمرې پورې محدود وي. داسې نه چې مونږ سوشل میډیا ته روزو او د یو بل جنډې سوځو، د یو بل د جنډو، د یو بل د ملکونو، د یو بل د خلکو بېعزتي وکړو. داسې هېڅکله نه ده پکار. نو زما دغه میسج او دا کلیپ دې دپاره و چې ډېرو ملګرو راته میسجونه وکړه، ډېر ملګرو راته کلیپونه را سینډ کړه، ما په خپله وکتل چې دا خلک ډېر بل طرف ته روان دي او اختلاف خورئ. نو مهرباني وکئ چې دغه اختلاف نه روزئ او د ورورولۍ یو ماحول جوړ کړئ، د مینې یو فضا جوړه کړئ. زه خو یم افغانان دې راپاسې د پاکستان ټیم دې سپورټ کړي او پاکستانیان دې راپاسې د افغانستان ټیم دې سپورټ کړي. څومره خوند به کوي. د نبي علیه السلام هغه حدیث دی، وایي ټول مؤمنان مسلمانان دا د یو جسم مانند دي. وایي د مسلمانانو مثال داسې دی لکه یو جسم چې د جسم په سترګه باندې تکلیف راشي نو ټول جسم به دې سره په تکلیف باندې وي. دغه رنګې په یو لاس په یو ګوته باندې تکلیف راشي نو ټول جسم به دې سره په تکلیف باندې وي. نو ای مسلمانانو، ای پښتنو، تاسو زما ریکویسټ دی که په افغانانو باندې سخته ده نو پاکستانیان دې محسوسه کړي، که په پاکستانیانو باندې سخته ده نو افغانان دې محسوسه کړي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اخو المسلم، و یو مسلمان دا د بل مسلمان رور دی. نو د کلمې د لاندې مونږ او تاسو ورونه یو. مهرباني وکړئ دغه اختلافات ختم کړئ، دا جنګ جګړې او دغه د سوشل میډیا لانجې ختمې کړئ او دعا وکړئ چې یا الله په مونږ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. دا کرکټ خو یو عارضي یا وړ لوبه ده، دا خو قیمت نه لري، د دې څه معنا نشته. نو په دې باندې خپل اختلافات چې دا ختم کړي او د یو بل ټیم سپورټ کوي، یو بل ته دعاګانې وکړي چې الله د کفارو په مقابله کې مونږ ټول یو کې، هغې دپاره مونږ متحد کړي، د هغې دپاره مونږ تکړه کړي، د هغې دپاره مونږ تیار کړي. دا خو خپلو کې یو لکه دوه ورونه چې یو بل سره لوبه کوي، نو په خپلو کې دا نشته چې یاره تا وګټله او ما وبایلله. پوه شوې؟ نو زما د دغې کلیپ نه به انشاءالله تاسو څه نه څه سبق زده کوئ او دغه اختلافات به ختموئ او دعا وکړئ
دا دعا مه کوئ چې پاکستان دې وګټي افغانستان دې وګټي بلکې دا دعا کوئ چې الله په خپلو کې متحد کې او یا الله د کفارو د مقابلې دپاره مونږ یو کې په مونږ کې اتحاد پیدا کړي او دغه ټولې ناچاقیانې او دغه لانجې کونجې زموږ د منځونو وباسي. الله رب العزت د امت مسلمه ته اتفاق نصیب کړي. زما دعا ده چې الله رب العزت د پاکستان او افغانستان څومره باشندگان دي، څومره ټیم والا دي، څومره کرکټ والا دي، الله رب العزت د ټولو ته بریا ورکړي او د کفارو په مقابله کې دی الله ټولو ته اتحاد نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.